صد مې دقه دی بس د عمر حالات زندگی د بخړې ښه ذریعه څه وګرځېدله عاجزي ضد د تکبر دی تکبر مه کوئ غرور مه کوئ الله مو دلته حشر دنیا کې ځن کدن ښایسته کوي انشاءالله قبر ته چې نږدې وړي هلته به هم ښایسته پروت دی خلق به دي ګوري ما پرون هم چاته ویل بل د الله نه ډېر زیات په دې راضي ما چې دغه بیماري ډېره خرابه بیماري ده الله دې نوم مسلمان ته نه وساتي موږ او تاسو ټول دې الله وساتي خو دغه بیمارۍ باندې چې سړی مړ کېږي هغه ډېر بدرنګ شي او زما بچی محمود الحسن شهید رحمت الله علیه چې څونه د قبر ته تلو خبر را نږدې کېدله د مخې شغلې را پرېښودلې مخې رنګ را پرېښودلو په خدای قسم دی ما هلته وویل چې چا ورته غسل ورکړی و باچا صاحب لیمان چې ګوره تا خو به ته رانجه نه یې کړي وایي نه 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 رانجه خو ما دا سترګې څنګه داسې تورې ښکلې دا باڼۍ لکه چا چې داسې خپله ورته اړولي را اړولي وو هغه کې ښه صفت دا و زما بچی و خو ما ته خویونه معلوم و عاجزي پکې ډېره وه او دویم پکې د مشرانو ادب پکې و ما دې مقتدیانو ته به انشاءالله چاته به د لالا او د کاکا او د ماما نه په لاندې ټکي خبره نه کړي هر چاته به ویل کاکا او لالا او یو پکې دا صفت چې ما ته ویل دادا بدې پلانکې چې بد وکړه نو بس دې کې ښه اجر په دې کې دی چې معافي کې دادا زه یو ځل ورته غوسه شوم مال ځان نه د شیخ بچی جوړ کړی چې زه چا خبره مو ته معافي ورته کوه سره ورته معافي نه کوم ما ته وایي دادا خدای پاک خو د صابرانو سره دی او ته تقریر کې وایي چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب خدای خو صابرانو ته بغیر د حساب نه اجر ورکوي نو دا دې نه خو دادا نو الله دې زه دې دوه زامنو ته دا دعا کوم چې خدای بچو علم عمر دراز نصیب کا خو عاجزي او اخلاق مو خدای د محمود الحسن نصیب کا او ځان د پاره دا دعا غواړم چې خدایا هغه عاجزي او من کې عاجزي راولي هغه تواضع من کې تواضع راولي خدای دې تاسو زموږ د ټولو ازه بل شپه خوب کې ولید ډېر خوشاله شوم بیا ورنه پوره خوشاله ما ته وای دادا مال او جمال سره وکړه ما د مال بچي څه شي تراړم وای زما د خوراک سامان هوتان دی راوړ زه ته تورګه نو داسې بهترین سیز هغه نه سره اوچت کوم چې اوچت کوم نو پاغي کې د خدای بشمار نعمتونه پراته نو زه ته جدا هډت دی نو کړس کس په خندا شي وای دادا تاسو سره مې غپ لګولو وای دومره دي چې په حساب پراته دي راته الحمدلله سر جنا و چشم مال منګه سلی ونیو چې جاړو ورپس مالدا خورشوي مزي او چړچي دي عمر پسې جاړو کله مورته او سلا ورکو کله ځان لګیو خو به هر حال خدای داسې غم نه تاسو وساتي غم سخت وي امتحان سخت وي بهر حال دا عاجزي بزان کې راولو ان شاء الله د عمر د بخني ذریعہ څه شو ټول وای څه شو عاجزي ضد څه شي ده د تکبر چې تکبر هم پرې خود عاجزي برکه خدای راولي ما ته دعا وکړي تاسو کې عاجزي ده خدای ما کوم عاجزي راولي خدای ما د عمر صاحب حالات زندگی بیان کړ الله ما کوم عاجزي راولي دې کوم عاجزي راولي یو درخواست کوم دی مرګرو ته محمد ابراهیم او تاسو شکیل خانه ده فضل الرحمن قاری صاحب تاسو دې یو کلیپ او چلوي زما په نوم باندې بلا چاندې خلکو ترازی او به موبایلونه کې مولوی صاحب تاسو وې څه د ډیګي پروګرام دی و چارته ویل چیرې مولوی صاحب و چې چانه خو نه غواړم خو سلوټه نصریه لګيږي او دومره 500 بوري سمټ لګيږي نو ما چې دا کس ما ته وخای وینا ال درته خیمه چې تړم به اعلان وکي چې ارچا کوم پیسې مرا لګیرونو بس چاته چې ورکوي خو زمانوم به مې استعمالوي او دی خلکو تم درخواست کوم چې زمانوم مې استعمالوي زمونږه دا دوه کسانو په نوم باندې چې دا کومه چانده مونږ ته سوګرا لګي ځکه زما خپل درا خصوص ذریعہ نشته نو زه یا د ایاز جسم نمبر ورکم هم دې نمبر تراولېږي یا د کبیر بچی نمبر ورکم کله د ابراهیم دی نمبر ورکم نو مونږه یا د شکیل نمبر ورکم سره خپل نمبر نشته نه په دې سیس پویګو نو کومه چانده چې د سلور کسانو تراغلي هغه را رسیږي ان شاء الله را رسیدلې ده او را رسیږي خو بعض نمونه ماخله منګلا د ډیګي اعلان نه کړي چې ډیګي با دومره خرچه په راځي او سب به جوړي نو هغه چې ان شاء الله وخراغه به اعلان کو او به ان شاء الله اعلان هم داسي وي چې هم دې موجوده تاسو نه به مطالبه چې دومره پیسې را سره اومنه دا شی به جوړو ان شاء الله خو الله دا غینه مخکي مال د جوړېدو توفیق راکړي دغه مډل له ارمان دې چې خپل جوړه کړ خدای دې په زما پیسې قبول کړي بس دا مې د الله نه غوښتنه ده
او تاسو را سره وغواړئ ډېر لوی ارمان مې دا دی چې ډېره عالیشانه ډیګۍ جوړه شي او دې کلي ته هم دې نه اوبه ورکوم به دا مې ارمان دی پیپونه تېر کړم صاحبه الله ته ډېر لوی خدایا زما نه ټول امت ته د محبوب خیر ورسوه خدایا ما د خلقو د دروازو ودرېدو نه وساته او چې خلق زما په نوم دکانداري کوي چې دا د مولوي صاحب دایمه زما زوی لارو د زامن مې والد حسین احمد او حذیفه نور ما نه د وراره په نوم پیسې راغوښتي نه مې د بل ملګري په نوم پیسې راغوښتي نو ما به اکثر د دې 3 کسانو 4 کسانو نوم ورکوم او دوی خوران ته که چا 15,000 رالیږلي که چا 10,000 رالیږلي هغه ما ته وایي چې مولوي صاحب دا نو دا ځکه ځان ته وچلوي دا غم چې زما په نوم باندې لویه دکانداري شروع ده دا مدرسه د الله رب العالمین کور دی او د دې نسبت دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا محبوب ویلو زما مدرسه ده نو زه خدا نشم کولی چې زما محبوب ما نه خفه شي چې بچیا دومره دی بې غیرته کار وکړو نو زما په نوم که چانده رالیږئ د دې 3 کسانو نه علاوه 4 کسانو نه علاوه هغه به زمونږ ته نه رارسېدلي نه به زمونږ په خیر کې استعمال شوي چې بیا چاته ورکوي خپله خوښه مو ده او که تاسې ورکوي دغه 4 کسانو نومونه به انشاءالله دوی په دې پیج باندې خپل نمبرې به شیر کړي بیا دوی پوه شه او خدای پوه شه که دوی تاسو سره غدر کوي او که نه راوړي او که راوړي هغه معامله د دې 4 کسانو د الله سره ده ما نه به هم کټي بیا خو بیا دومره کوئ چې ما ته وایي چې دغه پیسې ور ورسېدلې او ستاسې پیسې د الله د عبدالمتین په بچو نه لګئ الله دې مدرسه کې ولګئ د عبدالمتین پیسې د الله په دې مدرسه کې استاد په بچو باندې ولګئ الله دې دا سعادت ما ته راکړي زما سخا ډېره خوښه ده خو سخي نه یم سخا مې خوښه ده الله مونږ سخیان کې خدایا ذکر مې ډېر خوښ دی خو ذاکر نه یم ما ذاکر کې الله تلاوت مې ډېر خوښ دی ربه خو تلاوت نشم کولی ما تلاوت خوان که الله خدای نفلونه مې ډېر خوښ دي ربه نفلونه مې نه دي کړي نه شم کولی الله خدای نفل کولو والا مې وګرځوه مال لګولو والا مې وګرځوه دی راغلو ملمنو ته الله دی ګوان خلقو ته الله لوی خیر کثیر ورکه الله څومره چې چا تعاون کړي یا تعاون کوي دنیا او آخرت کې بدلی ورکا او زما یو درخواست 2 جمعې به زنیم را روانه جمعې ته او بلې جمعې ته به زنیم تاسو ته درخواست دا دی چې دا کوم ملګري تکلیف کوي نو هغه د را روانه جمعې ته او بلې جمعې ته نه راځي ان شاء الله 3 جمعې ته به زه راځم ان شاء الله ځکه ډېر ملګري د لرې ځای نه راځي چې بیا راشي او بیا وایي یاره مولوي صاحب ته نو خو به دې ویلی وام ورېدو اعلان کنه دې را روانې جمعې ته هم نه یم او بلې جمعې ته هم نه یم ان شاء الله بیا به 3 جمعې ته به راځم ان شاء الله خدای زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي او اخر وخت ځان کتن کې مو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله